اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی او قادر په مخلوق دی. عزتمندو، نن تاسو ته زه په داسې یو مقام باندې ولاړ یم چې که تاسو ته زه ووایم چې دې ته اخري حرامګاه ویلی شي جي، دا د انسان اخرنی ځای دی، اخرنی حرامګاه ده. خو عزتمندو، په معاشره کې موږ د خپلو کورونو خیال ساتو، د خپلو بنګلو خیال ساتو، د خپلو محلونو خیال ساتو، د خپلو حویلو خیال ساتو. عزتمندو، تاسو چېرته په دې ځي باندې سوچ کړی دی جي، یو انسان کو بس د ورځې سره که زما پورې ده د ورځې خبرې مړی په خپل لاس کېدو قبر کې او د هغې بیا مطلب چې کور ته راشو، نو زمونږ هغه مسلماني چې دا یو شاعر خبره کوي، وایي دا د جومات ته د سپلو د چڼیا د ورستو پورې ده. عزتمندو، خو دا نن پروګرام چې زه تاسو ته کوم ښایم، دلته کې سینټر اسپتال چې دی کایني واټ، هغه ډېر زیات په نږدو باندې دی. عزتمندو، کله چې په هغې کې ماشوم داسې پیدا شي نو هغه لوی ماشومي تاسو دې قبرونو ته ګورئ جي، هغې که چېرې دغه ماشوم ژوندی وی، ستاسو نه څوک په 1 کروڑ روپیو غواړي، ستاسو بچی ستاسو اولاد، تاسو به په 1 کروڑ په 1 کیرب باندې به ورکوئ، دا نیمه دنیا د لدر کې تاسو به ورکوئ. خو عزتمندو، چې کله هغه ایکسپایري چې هغه مړ شي، نو بیا د هغې هم الله پاک هم په قرآن کې هم څه ذکر کړی دی د انسان چې د انسان دا حیثیت نه دی. انسان ډېر یو الله په هغې کې په قرآن شریف کې ذکر کړی د انسان چې ما ډېر ښه ښایسته او تقوادار پیدا کړی. عزتمندو، خو زمونږ معاشره څه کوي جي، کله چې هغه ماشوم مړ شي هغو ته پته چې دا ایکسپایري، نو هغې په دې قبر کې کېدي. عزتمندو، دا وګورئ جي، هغه چې راشي له پاسه پې یوه ګټه کېدي او کفن کېدي چې دا د کفن دا ښکاري تاسو ته، دا تاسو مخامخ کفن دا هیني جي، دا کفن دی جي. دا د دې کفن قیمت دا دی چې دا د ځمکې په سر پروت دي، دا سپی د قبر نه راوالي. عزتمندو، که زمونږ مشرانو د دې مخبرۍ نه تاسو ګورئ ټول جال یې تاو کړی دی، په کروڑو روپۍ په دې باندې به بیل منظور شوی او هغو پې لګولي دي، د دې دپاره یې لګولی چې دې ته سپی را نه شي، دې ته مطلب دا دی چې یو ځناور را نه شي. خو زه به دا ووایم جي چې د دغه سپو لارې چا نیولي دي؟ څوک مې نه کولی شي چې ښه جنګلې دې تاو دي، باقاعده دا نه چې دا خراب ځای دی یا د دې حرامګاه د دې مخبرۍ دپاره دا کار کړی دی جي. عزتمندو، راځئ زموږ سره یو ورور دا ولاړ دی، نو زه د خپل ورونو د مسلمانانو ورونو ته د چا چې هم په دغه ځای کې بچي کېږي یا زمونږ په دې کې ډاکټر حضراتي یا کم د هغوی نه چې کم بابوګان دي، زمونږ نرسیانې کمې خویندې چې دي کم د دې ګاینې واړ، نو هغه دې هم دا هدایت هغوی ته ورکوي چې یاره د انسان دا حیثیت نه دی چې کله هغه ایکسپایر شي او د هغه سره تاسو دا چل کوئ. عزتمندو، راځئ زموږ سره یو ورور ولاړ دی دې ځای کې چې هغه په دې سکول کې څوکیدار دی، څوکیداري کوي. د ده د سترګو د وړاندې خبرې چې د څه یې او زما مسلمانانو ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو سواتنیوز ډېر مهرباني چې تاسو موږ له لږ ټایم راکړو، او زما خو دا دغه زه په سکول کې نمبر سکول کې چوکیدار وم، او په دې هسپتال کې کوم ماشومان چې پیدا کېږي جی کنه جي، هغه دغه شي وفات شي، هغه بیا د شانګلې او د دې بحرین او د دې کالام او لري زګون خلک راځي، او ماشومان دلته پیدا شي وفات شي، دلته یې راوړي او د خاورو په سر کې دي، پوه شوې، او هغه بیا چې هغه ولاړ شي په سبا له سپي راشي جي، او هغه ماشوم راوګاږي او خوري جي. دا خو لکه یو قبر نه دی، دوه نه دي، او دغه هسپتال دی چې ډېر د ورځو کې 2-3 ماشومان پیدا کېږي او مري پکې مو چې هغوی چې مړ شي هغوی د لرې ځګون ته نه شي وړی، دلته یې راوړي د خاورو په سر یې کېږدي، او چې هغوی ته بیا لاړ شي سپي راوړي دغه یې وخوري، او سپي ماشومان وخوري. او تاسو هغه لیدم شئ دا قبرونه یې کولاو کړي دي جي، دا وینې جي. او زما خو څلور کاله په سکول کې وشو، څلور کاله زه خلکو ته لګیا یم چې مهرباني به ستاسو به ډېره مهرباني، کم ماشومان چې په هسپتال کې پیدا کېږي تاسو مهرباني کوئ چې خپل ځای ته یې وړئ، او کوم چې دغه شي که نه جي دغه شي وفات شي، هغه مهرباني کوئ خپل ځای ته وړئ، هلته یې سپارئ، دلته چې تاسو راوړئ هغه تاسو دلته د ځمکې په سر یې کېږدئ، د هغې بیا دا حلي سپي راشي او خوري جي. نو زما خو ته دې خلکو دا دغه دی چې لکه خپل هغه کوي د انسان د حیثیت دی، د انسانیت دا خو لکه انسانیت دی که نه جي. تاسو په خپل هم سوچ وکړئ، تاسو لکه هغه د دغه مرغۍ دي، د جنت مرغۍ دي، تاسو یې راوړئ د خاورو په سر یې کېږدئ، هغه سپي راشي هغه یې وخوري. لکه پیمان چې کوم ماشوم وینم او سپي خوړلی، نو ما له په هغه شپه خوب هم نه راځي، خوب راله نه راځي. زه لکه دا څه دغه دی، دا خو لکه په جمدانه باندې لکه مونږ وینو، او دا سپي راځي او د ماشومان د قبرونه راکاږي. خو زما دغه خلکو ته دغه دی خواست دی چې تاسو مهرباني، ډېره مهرباني به ستاسو وي، تاسو کوم ماشومان په هسپتال کې پیدا کېږي وفات شي، مهرباني کوئ چې دلته یې مه ږدئ، خپل ځای ته یې وړئ. ډېره مهرباني چې یو جهان مننه. عزتمندو،
تاسو پروګرام وکتلو جی کپنون هم تاسو ولیدل د قبرونو سرونه هم تاسو ولیدل چې چونکې د انسان د حیثیت نه دی الله انسان له ډېر یو ښایسته مقام ورکړی دی چې هغه په خپله الله وایي چې دا ما قرآن شریف کې چې دا ما ډېر ښایسته او تقوادار پیدا کړی دی الله دې وکړي جی چې زمونږ د دې ځایګي کوم مشران چې دي ګورئ جی که تاسو په لاهور راشئ که تاسو پېښور که تاسو داسې په نور مخبرو راشئ د هغې کم از کم د مخبري هم یو څوکیداري که زما حکومت زه د هغوی شکریه ادا کوم چې د هرې مخبرې نه هغه ریلینګ جنګلې وغیره دا تاو کړلې په کروړو پیسې پې ولګېدې خو د هغې دپاره د یو څوکیدار کم از کم ضرورت وي عزتمندو تاسو وکتل که تاسو ته ښکاري چې یاره مونږ دروغ وایو که نه عزتمندو دا وګورئ چې دا ماشوم دی دا د ځمکې په سر باندې پروت و نو که نه دا به سپي راغستو دا به کم از کم خوړو به دلته کې خلکو داسې هم لیدلی دي چې د چا لاس په خوله کې دی د سپي نور داسې په دې بازار باندې ګرځي دې کې زما د هسپتال د عملې نه هم زه لږ ګیلمن یم هغه الله دې هم هغو له دا توفیق ورکړي چې دغلته کې هم کله بچي د چا ماشومان پیدا شي یا وشي نو هغه د باقاعده د هغې نه هم دا تپوس کوي چې یاره جي دا تاسو دا ماشوم خپل کور ته وړئ یا یې دلته ښخوئ نو که دلته یې ښخوئ جي نو دا مقبره ده دا زموږ اخري حرامګاه ځای دی دا مقبره ده دلته کې څوک مینې کول نشي کولی ځکه چې دا ځمکه که یو سړی داسې په ډاګه باندې مړ شي او پروت وي نو هغه به خامخا بین کوي دا ځمکه چې دا د پناه ځای دی دې کې الله پاک انسان له پناه ورکوي او عزتمندو نو کم از کم دا فیصله په تاسو شوله دا ماشوم تاسو ګورئ چې دا دلته کې پروت و نو که دا اوس موږ نه ادا کړی چې نو دا به باقاعده بسم الله الرحمن الرحیم دا به باقاعده دا سر دا دی جی نو دا به هم وس په وړو نو کم از کم د الله د رضا دپاره په دې خبرو لږ خیال وساتئ ځکه چې انسان ډېر تقوادار او الله ښایسته پیدا کړی نو تاسو هم د هغوی لږ قدر وکئ نوره فیصله زما په مشرانو ده